په کندهار ښار کې ورځ تر بلې په نشه د روږدو کسانو شمېر زیاتېږي. د ښار اوسېدونکي وایي په عامه ځایونو کې د نشه یي توکو استعمال ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د ښاریانو خبره پر ځای بولي او وایي تر 100,000 زیات کسان په نشه یي توکو اخته دي، خو یوازینۍ حل لاره یې د معتادینو درملنه او د هغوی لپاره د کسب و کار زمینه برابرولو ترڅنګ په ټولنه کې خلکو ته عامه پوهاوی او د نشه یي توکو پر ضد تبلیغات کول دي. په نشه یي توکو روږد کسان هم د نشه یي توکو استعمال د ځان او د ټولنې په زیان بولي او وایي باید ځوانان په هیڅ صورت سره نشه یي توکي استعمال نه کړي. د ښاري انځور د خپرونې درنو لیدونکو او د رادیو ګرانو اوریدونکو په دې اونۍ کې مو خپرونه د نشه یي توکو استعمال ته ځانګړې کړې ده ترڅو تاسو ته په دې برخه کې معلومات درکړو. د ښار اوسیدونکي وایي په عامه ځایونو کې د نشه یي توکو استعمال ورځ تر بلې زیاتېږي، خو د مخنیوي په برخه کې لکه څنګه چې ښایي په هماغه ډول کار نه تر سترګو کیږي. د دوی په وینا ډیری ځوانان د بیکارۍ په وجه نشه یي توکو ته مخه کړي چې باید د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته سي. دوی زیاتوي په نشه د روږدو کسانو یوه ستونزه دا ده چې په جنایي جرمونو باندې لاس پورې کوي او بله نیمګړتیا یې دا ده چې د خپلې کورنۍ پرمختګ لپاره سالم فکر نسي کولی او نه یې هم اړتیاوې پوره کولی سي. دا چې مخکې به د ده څخه د یوه ښه ډاکټر، انجینر، ښوونکي تمه کېده، خو اوس برعکس د کورنۍ او د ټولنې د اوږو بار ګرځېدلی دی. نوموړي کسان وایي په لومړي قدم کې کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپلو اولادونو څارنه وکړي او پرې نږدي چې ځوانان د هغو کسانو سره ناسته پاسته ترسره کړي چې نشه یي توکي استعمالوي، او دوهم قدم کې بیا دولت په دې برخه کې ګرم بولي چې د نشه یي توکو استعمالونکي او پلورونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د هر ښار کې ډېری ځوانان دي چې هغه په نشه یي توکو باندې اخته دي. د دې علت دا دی چې خلک بیکاره دي او د بیکارۍ څخه نشه یي توکو ته مخه کوي او نشه یي توکي استعمالوي. یو دا د ټولنې لپاره په زیاته دغه تاوان باندې تمامیږي، ځکه چې ځینې ځوانان چې هغه په نشه یي توکو باندې اخته دي بیا خپل مسؤلیت نشي پوره کولی. مکلف دي چې یو جنایي جرم وکړي، داسې پېښه وکړي چې هغه د ټولنې خنډ وګرځي، د کورونو څخه غلا وکړي، نور داسې څه پېښې وي چې هغه د ټولنې په تاوان باندې تمامه شي. نو دا چې دی زموږ ډېری ځوانان چې دي هغه بېسواده خلک اکثریت په دې کارونو په نشه یي توکو باندې اخته دي. نوي ځوانان چې هغه په نشه یي توکو باندې اخته دي، نو دغه علت دی چې هغه بیکاره دي او د کار زمینه ورته برابرېږي، نو دوی په نشه یي توکو باندې لاس پورې کوي. مهمه ده چې هغه کسان چې هغه نشه یي توکي د هغو لپاره باید داسې کلینیکونه جوړ کړي چې هغو د نشه یي توکو د کارولو څخه استعمال څخه مخنیوی وشي. داسې کلینیکونه هغو ته باید جوړ شي چې هغه مثال هغو کلینیکونو کې وساتل شي، هغه د تاویل لاندې ونیول شي. او بل والدین ته دا پکار چې هغو څارنه وکړي چې دوی د چا سره ناسته ولاړه کړي، د چا سره کښېني، کوم خلک چې دوی سره کښېني هغه ښه خلک دي، هغه غلط خلک دي، څنګه خلک د هغو سره ناسته کوي. دا د والدینو لپاره پکار دي. مبتلا به مواد مخدر هستند. یک مشکل از این است که خود مواد مخدر یک نوع ویروسی است که پخش میشه به جامعه. زمانی که ویروس پخش میشه به جامعه یک نوع سرطان میگرده و جامعه را از بین میبره. باید دولت ما در این راستا کوشش کنه که مهار بسازه، یعنی او کسایی که اولی را کشت میکنه باید جلو از اونها را بگیره و او کسایی که به این مرض فعلا مبتلا شده باید بر اونها یک نهاد جور کنه، یک شفاخانه جور کنه که اونها را تداوی کنه که دیگر کسا به این امراض مبتلا نشه. و مهم اساسی که در حساب از کس خانواده داره، یعنی زمانی که یک نوجوان به جوانی می باشه او عقلش کس در این وده کس هر چیزی که زود برداشت میکنه، یعنی باید از خانواده در این عرصه زیاد کوشش کنه که از این جوان که مبرای از خانه ایره بعضی وقتا تعقیب کنه، دوستای از ایره ببینه که کی است. بعضی از این مواد نشه‌ای که از بهترین دوست انسان که مثلا می باشه از دوست خود میگیره، چون امو دوستش اگه به اون مرض مبتلا باشه و میتونه که می دوست دیگه خود هم به این مرض مبتلا کنه. پس این یک نوع ویروس یا یک نوع سرطان بسیار خطرناکی است که باید از جلو از گرفته شود، چون حتی اسلام ما ایران منع کرده است، چون حرام گفته است. یعنی هر آن عمل نشه‌ای که هر جوانی که میکنه، هر انسانی که میکنه این حرام است. باید از چیزهای حرام و در مسجدها تبلیغ شود که مثلا نشه‌ای حرام است، انواعش برشان گفته شود، هر نوع نشه‌ای که باشه چون حرام است. اگر از طریق اسلام باشه هم برشان گفته شود. بهتر است که خود جوان آگاهی پیدا کنه و باز خود جوان زمانی که آگاهی پیدا کنه و از ضررهای خبر شود، بس ما فکر نکنم که دوباره جوان بره به او رابه یا به او عمل مبتلا شود. تر شا څو لاملونه دي. یو لامل دا دی چې
هغو د والدینو خوا څخه یا په کورنۍ کې داسې غړي چې هغه نشي توکي څکوي، هغه استعمالوي، هغه دی چې دوی د هغو څخه اخذ کوي او بالاخره په نشي توکو اخته کېږي، یو لامل. او بل لامل یې هم دا دی چې زموږ خلک سواد نه لري، د سواد نشتون دی او د ترڅنګ باندې بیکاري هغه څه دي چې لا نور د نشي توکو په کتار کې لا نور کسان زیاتوي. دا ښه لاملونه. او بل دا دی چې د دې پایلې به څه وي، یعنې کسان چې په نشي توکو اخته وي زموږ ټولنې لپاره کوم زیانونه لري. یو زیان دا دی چې دا کسان چې بیا په لارو درېږي او بیا خلک شکوي یا د خلکو څخه خلکو تاوان رسوي. او بل دا دی چې هغه اته مسجدونه هم ځینې په امن کې نه وي، یعنې زموږ د کورونو غلا او داسې نورې غلاوې ترسره کوي. د ترڅنګ باندې نشي توکي کوم کسان چې نشي توکي استعمالوي هغه نه د خپل کور حفاظت کولی سي او نه کوم چې مثلا دی کور کې بچیان لري او د هغو لپاره فکر نه کوي. او دې ترڅنګ باندې نور ناخوالې به هم دا وي چې بالاخره به زموږ ټولنه یو ډېره پسپاته ټولنه وي، لکه چې اوس هم ده. یعنې هغه ځوان چې پخوا به دی یو ډېر تکړه ډاکټر وای، هغه اوس په نشي توکو اخته دی. نه یوازې دا چې ټولنې ته ګټه نه رسوي بلکې د ټولنې اوږې بار هم دی. او دې ترڅنګ باندې په دې باره کې زموږ یو د حکومت رول هم دی، او بل دا چې د والدینو رول هم دی چې تر څو دا راکنټرول کړي. حکومت دا رول لري، دوی باید هغه کسان چې نشي توکي خرڅوي د هغو کاروبار کوي باید هغه له منځه ویوسي، یعنې باید د هغو مخنیوی وکړي. او دې ترڅنګ باندې د والدینو رول دا دی چې باید هېڅکله د خپلو کشرانو مخ ته د نشي توکو استعمال نه وکړي، چې بالاخره به موږ د نشي توکو په نشي توکو باندې رشد کسان چې مخکې یې نشي توکي استعمالول وایي چې تر دې وړاندې یې ژوند د ډېرو سختو ستونزو سره مخ و او په دې نه پوهېده چې څوک یې دوست او څوک یې دښمن دی. د دوی په وینا اوس مهال یې د درملنې په مرکز کې په ښه توګه درملنه کیږي او ناروغي یې د پخوا په پرتله مخ پر ښه کېدو ده. هدف مو دغه دی وروره چې ځان دلته د دغه بد عمله څخه ځان خلاص کړو، خپلې کورنۍ دپاره یو آینده جوړه کړو. او مخکې به مواد مخدر اخته او په چرسو په تریاکو، نو اوس مو پرېښي چې د خیره سره د دې مو ښه تداوي کړې ده. نو د خیره سره بعد 15-20 ورځې بعد د دې ځای چې ووځو بیا خپلو بچیانو ته ځو، د خیره سره خپلې خوارۍ ته به ولاړ شو، خپلو بچیانو ته د دې ځای چې ووځو تر خپلو بچیانو به ځان ورسو، د دغه عمله څخه به ځان وژغورو. د نامنو انسانانو سره به سړی کښېني، د عملیانو سره باید سړی کښېني د خیره سره. پوډر په شاخ ډول اوس انشاءالله شکر خلاص یو ځینې بس د آینده مو دا نظر دی چې بیا به بیخي دا کار خدای کول نه کوو، نور به خپله زندګي کوو. چې کوم موږ کولی یو چا سره هغه کار خو بیخي به له هغو سره کښېنو نه. انشاءالله ډېر تغیرات راغلی دی، د خپلو کورنیو ته هم پام شو، خپل ژوند زندګي ته هم پام شو. نور به انشاءالله د خپل کور ژوند زندګي کوو، مخکې خو بیخي په دې کارونو نه پوهېدو. هر ځوان لپاره دا لازمه نه ده چې دا کار وکړي، خو بیا هم مشکلات ځوانان بیکاره دي، خامخا په دې کار اخته کېږي، بیا د ځینې ملګرو د لاسه او یا د بیکارۍ د لاسه اکثره په اخته کېږي. نو خدای دې موږ ته بس توفیق راکړي چې موږ د ځان درملنه وکړو، او دا یو چانس دی چې موږ باید د دې څخه ګټه پورته کړو. خو اوس دلته راغلي یو، ما خپله شیشه استعمالوله، نو اوس مې پرېښې ده، تقریبا جوړ یم او ټولو ته مې دغه پیغام دی چې د دې شیانو څخه لاس واخلي. سړي ژوند بربادېږي، آینده یې خرابېږي. نو کور خو لا پرېږده، دوستان قریبا هر څوک ځینې بېزاره، خپل بچیان ځینې بېزاره. نو دا وارې مو تصمیم نیولی چې بس انشاءالله پرېږدو او بیا په ژوند داسې عمل ترسره نه کړو. چې نشه مو نه استعمالوله ډېر مو ښه ژوند و، او بیا چې نشې ته مبتلا سوي ډېر خراب ژوند ته راوتلي یو. نو بیا خدای راوستلي یو، د خپلو قریبانو دغه ځای ته راوستلي یو، د دې مو ښه صحي درملنه کېږي، کور یې ودان د دې خلکو. او پاتې سو د ټولو سیمې د ارزو ده چې هر سړی په دا کار اخته وي، باید چې خپل ځان وژغوري او خپل راتلونکي ژوند ته متوجه سي. هر سړی کور ځای هر څه لري، باید چې د آینده وخت لپاره د نشي توکو څخه ځان وساتي. په دا 6 کاله موږ دغه عمل کوو، یعنې پوهې چې نه پوهېدلو، خو خپلو اولادو لا نه پوهېدلو. او اوس چې دلته راغلي په ژوند پوه سوي، په صحت پوه سوي، هر څه مو وده کړې ده، په خپل دماغ کې مو دا خپل پخوانی احساس راغلی دی. اوس کوشش کوو چې موږ د دغه شیانو څخه ځان وژغورو. ځوانانو ته مو هم په خپله مو هم دا دغه د نظریه ده چې هر سړی پر دې باندې کار وکړي. چې هغه مې دا دی چې معنا هر سړی پر دې باندې اول د توبې لار ده، دویم د عزم لار ده نه، او حکومتي چارواکو ته مې هم دا دغه دی چې لږ تغیرات پکښې راولي.
په نشه یي توکو د روږدو کسانو والدین په دې هکله ډیر خوشحاله دي چې د اولادونو درملنه یې په وړیا توګه په دولتي روغتیایي مرکزونو کې ترسره کیږي، خو غوښتنه کوي چې باید په ښار کې نور هغو کسانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې پر معتادینو باندې نشه یي توکي پلوري. حکومت ته خاصه کمزوري دي، شی نه دی ورکوه سوی. اوس ګوره دغه دی دا چې منیو په ضرورت ورته اوبو ته ضرورت دی و چې پر کټانو ته ضرورت دی. دغه خلکو پیوازانو ځای غواړي د ناستې دغه دي په دې خاورو کې ناست دي، ته خپله ورته وګوره. دغه ضرورتونه دي، ضرورت بیخي ډېر دی، مشکلاتونه شته. دغه خلک چې دي دا کوښښ کوي مګر خو نو شی پر میدان نشته. نو دغه غوښتنه لرو چې د ښاره ټول سي، هسپتالونه ورته جوړ سي، پشتیباني وسي، اکمالات یې وسي. دغه ضرورتونه دي. و دغه خلک چې د بیې نه ویسي، دا نشې چې خلکو ته کوي، دا خلک د بیې نه ویسي. موږ تاوان ګرده دغه خلکو کړی دی. موږ غوښتنه دغه چې ویني دغه ورک شي، دغه شیان چې ورک شي، دغه خرڅ والا ورک شي. حکومت باید په دغه پسې تلاش وکړي. موږ څه پوک په دولت موږ خوارې ته یې لکو دی ورس په نشه توکو اخته یي. او ته مو دغه نظر چې ویني نو کې فعال دا کار، نو کې سمې ته یې خلکو سره کومک وکړي. حکومت دا خلک خواران څه وکړي، هغه مو فعالیت کوي، لپسې زغلي ساتم و دواوې راکوي، شی راکوي، ځای راکوي. کورنۍ اگر په مشکلاتو کې اچولي، اول خو دی چې سهار راووځي د بل شي په لټه کې نه وي، اول ځي دی د خپل نشه یي توکي پیدا کوي، هغه که په هره لارې، که په غلا یې، که په جنګ یې، که د کور د سامان په خرڅولو یې، په هره لارې اخر دې ته مجبوره سي چې دی د کور سامانونه راباسي خرڅوي. حتی داسې سي چې په کوڅه کې د کوچنیان ویي بله لار ورسره کوي، بایسکل ځینې اخلي، د کوچني ته چې پیسې ورکړي د افغانۍ ودوي چې یوسي پاپړ پرانیسي، دی ځینې عمله کې یوسي پر د خپلو شیانو یې ورکوي. دې هکله مو دا غوښتنه ده چې دا نشه یي توکي حکومت همکاري وکړي د دې ولس سره، یوازې د ولس په وسه نه دی پوره. که چیرې حکومت دا پدیده ورکه کړي د دې ښاره څخه، د ساقیانو دا ځایونه یې ورک کړي، نو عملي مجبوره کېږي چې پرېږدي، د نیس پیدا کولی باره یې پرېږدي. دولت ته دا کول پکار دي چې دوی هسپتالونه ورته جوړ کړي، دا کم روغتیایي مرکزونه دوی ورته فعاله کړي. اول دا مرکز دی، دا خلک چې راغلي چې په نه امکاناتو باندې د دې خلکو کور ودان دا زمینه ورته مساعده کړې ده چې په نه امکاناتو اقلن یو 50 کسه خو دوی په میاشت کې جوړوای سي، هغه خپل دغه کار یې ورته کړی دی. اول دغه ځای دی نه تشناب فعاله دی، عملي چې دی لمبېده غواړي، هغه یې ټانکۍ د ګډوې په ډکۍ دی بېچاره پر سر که اوس دلته فعاله تشناب یې فعاله د اوبو ځای، نو دی ګډوې ته څه ضرورت لري چې دی ګډوه پر سر چپه کوي، خو هلته په تشناب کې ولمبېږي. دغه د پیوازانو د ناستې ځای دی، په دغه سپېرو خاوره کې ورته ناست اوس که دلته یو پارکینګ یو دغه د موټرانو تمځای، هغه موټرانو بایسکلان یې پر سړک یې پله دلته مریض ته راوځغلي، بیا ورشي خپل شي ته ګوري چې هغه راسبو نه ځي. دلته تمځای نشته، د دغه د پیوازانو د ناستې ځای نشته چې اوس یو سایوان وای، یو مرغه وای، یو درخت وای، اقلن یو ښه درخت ته ولاړ وای، سړی بې سایې ته ناست وای. ناخوالې خو نو چې د کور ووځي، که غلا یې، که هره لارې د نشه یي توکو په خطر باندې دی مخ نه جنجاړوي. نو دلته چې یو داسې ځای جوړ شي د خلکو دپاره چې دلته راځي د هسپتال ته، چې هر سړی د ځانه سره عزم وکړي، هر عملي چې دلته جوړ شي بیا دغسې ونه کړي. نو نور خو داسې دغه نشته چې دلته یو داسې ځای دغو ته جوړ کړي چې راځي د پیوازان یو سرپناه ورته جوړه کړي، یو سایه ورته جوړه کړي، داسې ځای نشته. دلته چې هوس قدرت چې کار کوي هغه سر رسوي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په ښار او ولسوالیو کې د معتادینو 4 بابا روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې په تیر کال کې د 2 دولتي مرکزونو څخه د 1580 تنو معتادینو درملنه سوې چې پکښې 80 تنه کوچنیان او ښځې شاملې وه. د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر موسی جان سلطاني په وینا د معتادینو د دولتي روغتیایي مرکزونو امکانات بشپړه دي، خو د ډنډ ولسوالۍ او بولدک ولسوالۍ د معتادینو د درملنې مرکزونه پر معیار برابر نه دي چې په ښه توګه د یو معتاد درملنه ترسره کړي. دی زیاتوي چې د محبس د معتادینو د درملنې لپاره یې هم صحي ټیمونه
پیغامونه لیږلي دي او په راتلونکو کې پر دې کار روان دی چې ترڅو د ډنډ او بولدک ولسوالۍ د معتادینو د مرکزونو پر کیفیت باندې کار وکړي. تقریبا د معتادینو د 1,00,000 څخه تر 1,100,000 اټکل موږ معتادین موږ ته احصایې د رویه راکول سوي دي چې دونه یعنې د 1,00,000 په شاوخوا کې موږ معتادین لرو چې د دغو معتادینو د جملې څخه موږ د دوی دپاره روغتیایي مراکز چې موږ لرو یو فعلا 70 بستره او یا بستریز روغتون چې مخکې 2 روغتونه جلا جلا وه یو 20 بستریز و یو 50 اوس دواړه سره یو ځای دي چې 70 بستره روغتون موږ په لوواله کې هلته لرو او یو هم د زنانه ناروغانو دپاره چې تقریبا 7 میاشتې کېږي چې په فعالیت یې شروع کړې ده چې په ښار کې خاص زنانه ناروغان تداوي کوي ټول شټاف یې زنانه دي ډاکټر نرس تر پیاده و تر کارګره پورې همدارنګه موږ 2 شخصي روغتونونه لرو چې هغه د شخصي سکتور د خوا څخه مریضان تداوي کوي او 2 روغتونونه چې هغه د امنیه قمندانۍ د طریقه څخه سپورټیږي خو د دغه یوه روغتون یې موږ د OPCT په نامه سره موږ یو بل مرکز لرو چې هغه دغه مرکز ته ډاکټران موږ وراستوو تداوي د هغو د طریقه څخه کېږي اما د ډوډۍ خرڅ خو دغه قمندان صاحب امنیه خدای دې پر ورحمېږي هغه تر اوسه پورې هم دوام لري چې یو په ډنډ کې موقعیت لري یو د ملا زینو په بولدک کې د سپین بولدک دا 2 روغتونونه. سلطاني زیاتوي چې د نشه یي توکو استعمال نه یوازې انسان په رواني ناروغیو باندې اخته کوي بلکې د انسان پر عصبي سیستم باندې ډیر منفي تاثیرات اچوي او د انسان پوهه له منځه وړي او د کار کولو توان د لاسه ورکوي. روزګار باندې اخته وي دا هم پر دې شیانو باندې زموږ دغه دي نو عامل سببونه ډېر دي هغه چې هغه عمده سببونه چې زموږ په ملک کې دا دي یو لاسرسی دی چې هغه کښتو دغه ډېر دي قاچاقبر دي چې هغه دلته په ډېره ارزان قیمت باندې خلک لاسرسی ورته لري ډېر یعنې مخدره مواد ډېر په بازار کې دي چې هغه زموږ غوښتنه د پولیسو ورونو څخه دغو څه ده چې باید پر دې باندې ټینګار وشي د خلکو لاسرسی باید ودغه نه او په عین حال کې د تعلیم سطح باید لوړه شي مصروفیتونه خپل کشران خپل هغه څوک هغه په داسې ځایو کې په داسې مرکزو ته باید د هغو څخه مخه ونیول شي دوی باید ټوله په کار و په خپل روزګار هغه کسان چې په کار اخته دي هغه اکثر ډېر کم په کمه فیصدي باندې هغه په احتیاط اخته کېږي علمیت پوهه کاروبار دا ټوله په د اعصابو د دغه څخه کنټرولېږي نو هغه کسان چې محتاجین دي هغو عصبي سیستم معوفه کوي اکثره په هغو کې هر پارټ هر برخه چې د هغو معوفه شي هغه په هغه ډول باندې صحیح کار نه کوي لکه نور خلک جوړ کسان چې کوي دی معلول کوي واقعیت کار و روزګار په جامع کې دی بالاخره یوازې دا نه چې دی په دغه احتیاط په ناروغي اخته په رواني ناروغي اخته کېږي چې په هغه ډپریشن باندې اخته کېږي نور هغه تهدیدونه د جامع د کور هغه د کورنیو د فامیلو د دې داسې ډېر شیان دغه کوي چې په هغو کې بالاخره دا اوس زموږ په دا ناخوالې چې دي اکثره په د ملک کې چې دغه ډېر فسادونه ډېر غلط کارونه چې په جامع کې زموږ کېږي اکثریت دا د دغو خلکو د دغه معلولو کسانو د دغو کسانو دي چې هغه په احتیاط اخته دي او په احتیاط لاس کړي دي نو دوی واقعیت هغسې نه لکه یو جوړ سړی چې یا یو بل سړی چې کار کوي هغه معتاد په هغه ډول باندې کار نشي کولی روزګار فعالیت نشي کولی د هره بخشه په اجتماعي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په ټولو برخو کې دی نیمګړتیاوې او مشکلات او ستونزې پیدا کوي.
د یادونې وړ ده چې روانه جګړه، بیکاري، د نشه یي توکو زیات کښت، د نشه یي توکو ارزانه بیه، د قاچاقبرانو نه مخنیوی، ګاونډي هیوادونو ته مهاجرتونه، بې سوادي، بیکاري او د خلکو نه پوهاوی هغه څه دي چې په ټولنه کې ځوانان نشه یي توکو ته مخه کړي او خپل سالم عقل او بدن د نشه یي توکو قرباني کوي.